ویلکم بیک جی ګران اوریدونکو ګرانو کتونکو پروګرام رابطه کې ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو بچی الف خان شیرپو د اف ام 93 ریډیو دلبر 400 نه نیخ پنیغه یو واری بیا ګرانو کتونکو په دغه پروګرام کې به خبره ترې کو په ګرانې باندې خو او په دغه پروګرام کې ما سره یو ډیر وړو کې سوشل اکټیویسټ سوشل ورکر او بکر بختیار خان موجود دی دغه سره هم سو خبره ترې چې کم دینو په ګرانې خوم کو اتم جمعات کې سبق وي اتم جمعات کې دا خبره چې تاسو وره نو داغې نه پس تاسو فیډبیک چې کم دی د سوشل میډیا د لارې خو ما سره راتلی شي او ریډیو ته کالز خوم کول شي دا به دغه حوصله افزایی کیږي او خو خو کوي خو بد کوي دا تنشته خو هغه کې سنوخ سینو بالکل تاسو ویل شي یا ورته خودنه کول شي د تاسو خودنه چې کومه دا هغه د ابوبکر خان خبره چې دا زما لپاره د استاد حیثیت ته کوي نو بالکل تاسو په دې باندې خبره ترې کول شي ګرانو کتونکو اوریدونکو یقینا په دې ملک کې ګرانې چې کم دینو ریکارډ جوړ کړی دی دی وخت کې خو مونږ وګورو نو افغانستان چې جنگونو وخلې د خو زمونږ نه ډېر خدي بنگلاديش چې زمونږ ملک زمونږ نه بیل شوی دی خو دې وخت کې زمونږ نه ډېر زیات خروان دی انډیا زمونږ غونډي خیوات چې کم دی نو هغه زمونږ نه ډېر خروان دی زمونږ په دې ملک کې مونږ دا نشو ویل چې عوام مالدار دي عوام هغه مالدار دي چې څوک د آیس کاروبار کوي څوک د سود کاروبار کوي او څوک چې کم دنو غلط کاروبار کوي په دغه باندې دي خدای نه مخ کې چې کم دنو ما سره پلاین باندې ابراهیم بیگ صاحب دی هغه سره بلګه شیبه خبرې کوم او بیا وجه کم دنو ز خپل پروګرام طرف تر ازم خپل پروګرام وکوم هغه سره هم په دغه ګرانې باندې خبرې ترې کو زمونږ ډایرکټر صاحب دی او هغه زلک چې پلاین باندې تاسو سره راخلم نو هغه سره په ګرانې باندې خبرې ترې کو چې یره دا یو خو دې ملته دوا شوی دا خو دې ملته دوا نه وشوي نو دې کوبرانو به دا ملک په مونږ باندې به دا قدرتي عوام بند کړي و د وبو امرا باندې بند کړي وي او مونږ چې کم دین نور اسلام نه پرې خودلو ولی چې غوی په دې ګرمه کې بوټانه چولی وي ګلیبنه چولی وي جرابې چولی وي جیکټه چولی وي مونږ ته بجلی نشته مونږ ته ګیس نشته مونږ پسې د ریډیو پاکستان بیل چې کم دین هغه په بجلی کې راځي مونږ پسې نو مې ټیکسونه چې کم دي 42 43 ټیکس مونږ ورکو او مونږ له په جواب کې راکې سه نو په دې ارسه باندې خبره ترې کوی ابراهیم اکسب زما आवाज اوره ارکلی درته مجي پروګرام کې ابراهیم بیگ صاحب دغه نن موږ پروګرام وروړی دی د ملکی ګرانې چې کم دی ریکارډ مات ک روز تر وزه دغه پېټرول ګران شو یو پېټرول چې ګران شنو دی اثرات په ملک په عام عوامو باندې سوي او راتلونکي سوي نه چې دا به دې کې بس کموالی راشي او کنه مخ کې بزو ډیره مهرباني عارف خان یو خو پروګرام کې د شمولیت لپاره راوستو لپاره دا چې کوم سوال وکړو زما په خیال دا سوال چې کوم دی په خواهشاتو باندې بلکه د جواب مونږ ته میلاو نشي د کومګه حقیقتا یو جایزه والو خپل تیر شوی ماضي مونږ نه کومې غلطیانې شوي دي او زمونږ د دې شي اغاده یا د دې شي عهد یا د دې شي لکه دا لکه ځان په دې زمان کول چې مونږ به دا غلطیانې دوباره نه کوو په دې باندې ډېر زیات انحصار دی خو ما ته داسې لګي دا چې اوس ګوره ټول دنیا کې ګراني کېږي خو چې پاکستان کې کوم قسمه ګراني روانه ده د هغه ټولو نه لوی وجه چې کوم ده هغه سیاسي چې کوم غیر یقیني صورتحال دی دا ټول نه لویه وجه ده دا سیاسي صورتحال ما ته داسې لګي ما نن هم چا سره او د ریکارډ خبره کوله ما ته داسې لګي مونږ واپس د 1980 1985 1990 چې کوم سیاسي صورتحال و هغې طرف ته لاړو او بالکل اکه شان صورتحال دی سیاسي پارټیانو د یو بل وینې تږي دي ایف لکه مخې ته زمونږ ته لاره نه ښکاري زمونږ به مشران څوک وي مونږ به دې کرایسس نه څوک وباسي نوې خلک راځي لګیا دي نوې تجربې کېږي لګیا دي خو حل چا سره هم نشته دا چې کومه خبره تا وکړه که نه چې حل طرف ته مونږ روان یو که نه زما په خیال لا پورې مونږ ته خپل پرابلم هم خپل مسایل هم پوره توګه باندې پته نه دي چې زمونږ څه مسلې دي نو حل خو به بعد کې راوځي نو زما په خیال دا غیر یقیني صورتحال به نور هم برقرار وي ځکه
چې مونږ کله اوس د پیښور صحافیان خاص کر چونکې سیکریټریټ دلته دی، گورنر هاوس په پیښور کې دی، وزیر اعلی هاوس په گورنر په دې صوبې دارالخلافه په پیښور کې دی. نو مونږ ته چې څه اپډیټس ملاویږي مونږ چې اوس مخکې شیر کوو که نه، نو مونږ بریکینګ نیوز نه وایو یا دا نه وایو چې دا خبر دی، مونږ ورسره کیپشن کې راجواړه نیوز لیکو. زموږ مشر دی اکیل یوسفزۍ صاحب، هغه ډېر مزیدار اصطلاح اوس د لپاره ایجاد کړې ده، هغه ورسره کیپشن کې لیکي راجواړه نیوز. صحیح. لکه راجواړه په دې ده ته وګوره ګورنر صاحب څه کوي لګیا دی، ته وګوره زمونږ چې کوم هغه انټرم منسټران په اردو کې ورته څه وایي، کیرټیکر منسټران چې کوم د کابینه چې کومه وه اوس چې کومه ډیزالو شوه، ګوره کورونو ته یې ګاډي وړي دي. اوس دا د اکسایز محکمه چې کوم دی هغې پسې خطونه لیکي لګیا لکه دومره پوی خلکه ابراهیم بیګ صاحب، دومره پوی خلکه چې دوی په دغه ایوان کې زمونږ نمایندګي کوي د سرکاري ګاډي غله، زه ورته د سرکارو ګاډي د غلو وایم چې خو بس پرېږده چې وزارت ته پرېښودو، خو دغلته پرېږده که نه، نو بیا به د پسې دوی ګرځي راګرځي. ګوره یو خو وي که نه تا ته ښه تا پیسې ورکړې درې 4-5 کروړه روپۍ چې چاله دې ورکړې وې او ځان دې په دې کابینه کې چې کوم دی منسټر کړی و، ستا له دا عزت ډېر دی که نه چې ته 8 میاشتې یا 14 میاشتې یا یو کال لپاره ته منسټر پاتې شوې، نو چې ته تلې نو ظالمه دا ګاډي خو کم سے کم سرکاري حواله کا. اوس دا د هغه نوټسې ټولې چې کوم دي چې کومې ورپسې اکسایز ډپارټمنټ کړي دي هغه میډیا کې راغلي دي، نو په شرمونو شرمېږي لګیا دي. نو لکه ابراهیم بیګ صاحب دا خلک دا خلک د اسمان نه نور پریوتي، دا مانا او تا غونتي زموږ د دې سوسایټي هم د دې معاشرې خلک دي چې کم تلیو لکه دا چې دوی څه کوي لګیا دي که نه، ما ته نه لګي چې دا ملک زموږ دی، ما ته داسې لګي دا مونږ ته چېرته پټېکه میلاو شوی دی او پټېکه داسې راته میلاو دی چې یو ټارګېټ راته میلاو دی چې وروره دا ختم کوي. بس ټیکهداران ته جوړ شوي دي. خو ابراهیم بیګ صاحب یو مشر چې کوم دی چې 7 کروړه او 8 کروړه د دغه وزارت لپاره ورکوي، نو دی به د دې ملک او د دې صوبې به څه دغه وکړي؟ دا زمونږ خو دا بس هماغه خبره و چې په هوا د هوا موږ بچو. نو بالکل د الله په رحم و کرم باندې ولف خانه داسې بد حالات زه چې کله خپل مشرانو سره کښېنم، خپل استادانو سره کښېنم، زه ترې تپوس وکړم چې په تاسو به دا حالات تېر وي، د ده به څه حل وي، نو هغوی سر ونیسي. هغوی وایي دا قسمه مخلوق په پاکستان کې نو دا قسمه حالات په پاکستان کې نه دي راغلي. که زه تاسو ته زما په دې خبرې یقین نه راځي، نو د زمونږ د دې ټولو ملګرو د اورېدونکو ستاسو به مشران وي، پوهې تعلیم یافته خپلوان به وي، لږ ورته کښېني او تپوس دې وکړي چې یاره داسې حالات تاسو چېرته کډلي وو. لکه سفید پوشه سړی د غریب خو پرېږي دا غریب خو باړو مونږ څه لکه زما خو خوله نه جوړېږي د هغه لکه تسلی لپاره زه څه لفظ استعمال کما. یعنی سفید پوشه هغه خلکه چې ښه به یې خوړل، ښه به یې څکل، ګټه به یې کوله، تعلیم یافته وو، زه هغوی وینم چې هغوی لګیا دي، څوک د خپل کور جنریټر خرڅوي، څوک UPS خرڅوي، او یاره د خیر غوښتو نه ښه دی چې زه په خپل کور کې لکه په عزت حیا کې خو ناست یم، چاته خو لاس نه نیسمه که نه. نو زه داسې خلک پېژنم خانداني خلک دي چې خپل له کور UPS یې خپل له کور جنریټر یې قدرې هغوی خرڅې کړي دي، په دې تیارو په ګرمۍ کې ناست دي، وایي مونږ چا نه لکه قرض نه شو غوښتی، خیر چا نه نشو غوښتی. نو داسې حالات زما په خیال زما هم دا دی 40-45 ته زه لکه نږدې یم په دې پیښور پاکستان کې ټول عمر مې تېر کړو، ما دومره بد حالات چېرته نه وو کتلي د ګرانۍ په حوالې سره. او چې کوم دا سیاسي صورتحال دی، یعنې ما له خو یقین وکړه مونږ به چېرته بهر ملکونو ملګرو سره خبرې وکړي، مونږ به خپل نظام ډیفینډ کولو. اوس مونږ لپاره ارګومنټ ورکول لپاره څه دلیل ورکول لپاره یو لاین نشته. دا چې څه روان دي او دا د نعي پاکي ده، دا چې نن د بل په سر د سبا به زمونږ په سر دي. بالکل ښه. نوی نګران سیټ اپ وشو، دا نوی دا په دې صوبه کې په نګران کې غورې ما دا دویمه چاپه ولیده که نه چې پکې رالل او نور پکې رالل، دا هم یو بل ریکارډ دی. خو لکه مونږ 400 چې کوم دي د 400 به هم دنه پوښتنه کوو. وزیر اعلی هم زمونږ دی، یو مشیر هم پکې ظفر الله خان نن چې کوم دی ولګېده، موږ ورته مبارکي م وایو. وزیر صحت چې کوم دی ډاکټر ندیم صاحب د هغې کور ته زه نن تللی وم،
ډېر په دې های سکول او میډل سکول کې پتنګي کې سبق ویل دي وفاقي وزیر صحت لګیدو اته مبارکي وایو خو لکه دلته کې جی زمونږ د سیلاب نه پچ کم پولونه روان شوي دي کم بدخالیم ده خو لک شانته سیلاب راغی د دې جندي غاړه ته د ماجوکی طرف ته دلته پښتو ډېر سخت ضرورت دی نو لکه دلته بجې د حکومتونه بزید وي خپل کې روانيږي یو بل پسې به وای د قام مسلې پاتې جی ګوره کوم مسلې په قانون به حل کیږي کنه انا ګوره جټه خبرې بستان ډېری خوخي وي زمان بم ډېری خوخي وي زبر ډېر اكونم ډېر و ما زبر ناریم ډېر و ما خو اخر وی کانی ډېر دي خو په سیرو خبره تمام نه کنه لکه د کوم مسلو لپاره یو مشرعه چې کوم دی هغه عین پاکستان دی دې سره لکه څوک اختلاف ورکول دي شي هغه زه ته منونه لکه هغه باندې عمل درآمد کول خو نن سبا داسې شو لکه زما په خیال یو ټوکه شو او یو خندا شو او چې مونږ هغه شی نه فالو کوو نو زما نه دی خیال چې د چا مسلې به مال کېږي مسلې به نورې زیاتې خرابتیا طرف ته ځي که دا دومره غیر ضروري شی وي د آئین نو د هر ملک به آئین نه وي او هر ملک آئین جوړولو لپاره به کوششونه نه کوله او قانون لپاره هغه قانون جوړي دي لپاره چې قانون ټول لپاره یو شان وي او قانون تعین کوي چې دا ریاست د ملک وسنګ چدي زمون ملک کې ټول نه ولنه لوی مسله دا ده چې قانون نشته تاسو د نگران حکومت خبرو کنه په دین ټایم وکنه 90 ورځې نه پس الیکشن کېدل الیکشن کم دی نن زما په خیال 225 که 230 روز د پنجاب اسمبلی او د خیبر پختونخوا اسمبلی ده راتلونکي فیوچر څنګه ویني چې څومره وخت کې به وشي لکه اوس کوم امکان نشته دا چې کم خبرې مونږ اورو لګیایو چې زما په خیال 10 نومبر چې کم دی هغه دا چې کوم موجوده وفاقي کابینه چې کومه د تعلیم شو د قانوني حد چې کم دی هغه 10 نومبر دی او الټ الیکشن کمیشن چې کم دی هغه 15 کال ودو او دې ټول کنفیوژن په دور کې راپاسې د وې هلکه باندې کومه هغه هلکه باندې چې کم دی هغه پرون بلرس چې کم دی چیلنج شو په سپریم کورټ کې د سپریم کورټ بار کونسل چې کوم مشر دی هغه چیلنج کړ اوس به سپریم کورټ دا معاملې راکاږي نو مطلب دا دی 10 نومبر له خو سوال نه پیدا کیږي ځکه چې د حدبندیانو اخري تاریخ هغه ویلو چې موږ به داسې اکتوبر یا د نومبر اند کې تاسو ته هغه ورکو حدبندیان چې کم دی دا وی ریزلټس بدر کو نو پاغي به تاسو الیکشن وکړئ نو دا غي په بنیاد باندې به الیکشن چرته اناونس کېدو د فروری یا د مارچ په میاشت کې الیکشن کمیشن په فارمولې په مطابق خو چې راشي او سپریم کورټ کې چیلنج تو هلکه باندېانو چې کم بندوبست دی هغه به ودرېږي اوس په دغه باندې اول د سپریم کورټ فیصله راځي او هغه نه پس به بیا د باندېانو کار شروع کیږي پته نشته صبر کیږي صحیح ابراهیم یو چې د پاکستان یو اردو یو ډېر مزیدار د انګلیش یو ډېر مزیدار ټکی ویل کېږي پاکستان باره کې تو صرف د ماضي پریډکشن کولی شي د مستقبل پریډکشن نشي کولی نو ماضي خو چې ما کم کتلې دي ما ته لکه د نوري پولیټیکل پارټیانې او زموږ چې کوم د نور ملک چې کوم اداري دي د غیر الیکشن په زر کولو کې زما په خیال ډېر بوت نه ښکاري صحیح ابراهیم بیگ صاحب تاسو د آئین خبره وکړه دلته کې دا آئین چې کوم دی یا د حکمرانان چې دغه کورسو ته ورسي نو موږ ته د برتانیې او د بهر ملکونو مثالونه راکړي خو دلته کې په دغه آئین باندې د خپل ځان دپاره تابع کړي وي لکه زه به 2016 پیکا قانون چې کوم سایبر کرایم دی زه به د هغې مثال چې کوم دی نو هغه ورکړم چې دلته کې هغه قانون صرف د افسرانو لپاره استعمالیږي افسر پسې بس نه وي سچو پسې بس نه وي بل چا پسې بس نه وي دوی چې کوم دی نو د دوی لپاره دغه استعمالیږي نو دا دوی پکې ځان له لارو باسي لار نه روباسي قانون ماتي لار نشته قانون ماتي مطلب دا دی هغه معاشره کله هم نشي کامیابېدی چې څوک کله که څوک قانون ماتي د هغه له سزا ورکولو لپاره چې کله ریاست اکټیو شي نو اکټیو کېدو کې هغه قانون مات کړي قانون ماتول کوړ سوال نه پیدا کېږي به یو کس جرم وکړو سبب په اف آی آر کې مثال په خبره اف آی آر کې ضروري نه ده چې گرفتار کې او که گرفتار هم بل رضوی مجسټریټ ته پیش کړي مجسټریټ به ریمانډ کوي یا به جیل ته لیکي بیا به کس
زی ضمانت لبا اپلای کوي که ضمانت ورته میلاو نشو نو ټرایل وکړي. صحیح دلته کېږي اف آی آر کېږي، اف آی آر نه مخکې سړی ونیول شي او سړی چې کوم دی د پولیس په کسټډي کې اوس دلته اوس هم په خبر کې یو مړی شوی دی، هغې نه هغه مشني ګیټ ولا به تاسو کتلي یو لویه غویمته جوړه شوې ده. مطلب دا دی د هغې وجه بیسیک وجه دا ده مونږ خلک ځکه قانون ماتو لګیا یو، ما ته خو څوک نه یادېږي چې چا قانون مات کړي په دې ملک کې او هغه ته سزا میلاو شوي. که چا ته سزا میلاو شوې وي که نه چا به هم قانون نه ماتولې. دې ټولو ته پته ده مونږ چې هر څومره لوی جرم وکړو، دا خصوصتا تا ته لکه د سیاستدانو حوالې سره، د بیوروکراسي حوالې سره، افسرانو حوالې سره زه تا ته دا خبره کوم، هغې ته پته ده چې هر څومره لوی جرم زه وکړم وروره ما لپاره سزا نشته. زه به د سزا نه په څه نه څه طریقه باندې ځان وباسم. نو داسې صورتحال چې کله یو معاشره کې راشي، دا معاشره ته ما نه لیکل والا الف خانه زما ستا ژوندونه چې هر څومره هم دي لږ دي که ډېر دي، زه تا له لیکل ورکول لپاره نن ما دا د په ریډیو اعلان وکړو. مونږ ملک بالکل هم 1% ترقي نشي کولی، ځکه زموږ معاشره دې صورتحال ته راغلی دی چې هغه ته پته ده چې وروره هر څومره لوی جرم زه وکړم زما نیول میول او سزا مزه نشته. صحیح. تلو کې به جې څه میسج به ورکوې، داسې کومه داسې مهمه خبره ده چې په هغې خبرو کې جي؟ مهمه خبره بس همدا ده، الله نه به دعا کوو الف خانه او خپل کوشش به دا جاري ساتو. دا مونږ چې دا لګیا یو چې سوري وهو او خلکو ته خواست کوو چې یو خو د الله نه معافي وغواړو. پته نشته زمونږ داسې د څه اعمالو سزا ده چې مونږ ته خدای پاک اول داسې مشران راکړي دي. زه ډېر د شرم او د ندامت په وجه باندې دا خبره کومه لګیم، خو دې مشرانو مونږ له چې کوم قسمه ملک پرېښو، زمونږ مشران چې کوم دي څومره هم چې دي، دا د پی ټي آی نه دي که د بیوروکراسي مشران دي زما، که زما د مسلم لیگ دي، که د پیپل پارټۍ دي، یا که د جماعت اسلامي دي، خو چې دا کم قسمه حالات، کم قسمه ملک، کم قسمه صورتحال دی مونږ ته پرېښه، دا مونږ لپاره کم سے کم راتلونکي مخکیني یو 10-15 کالو لپاره یو بالکل د یو دوزخ او د یو سزا ماحول دی مونږ ته پرېښه. مشران بچو له داسې حالات نه پرېږدي، بچو له خلک حالات خد کي، خو ملک ښکلي وطن ښکلي حالات پرېږدي، خو دوی خپلو بچو لپاره صرف دهشتګردي، لاقانونیت او د آئین ماتېدو لارې او داسې مثالونه راته پرېښي دي چې لکه د هغې کې د خیر توقع د وطن لپاره او د وطن د بچو لپاره نشته. نو زما دا ګیله او ورسره د الله نه دا دعا دی چې خدای پاک دې د دشمن له هم داسې مشران ورنکړي چې څنګه خدای پاک موږ له ورکړي دي، او بس خدای دې بس د دین لکه مل شي نو دا به ورته. ډېره زیاته مننه کوم ابراهیم بیګ صاحب د وخت راکولو. ډېره مننه، ډېرې مهمې خبرې زموږ سره شریکې کړې. ګرانو کتونکو زه معذرت کوم، ابوبکر بختیار خان زما سره په پروګرام کې ناست و، خو ابراهیم بیګ صاحب زموږ ډایرکټر صاحب دی او موږ هغه ضروري وګڼل چې په دې سیاسي موضوع سره هم خبرې ترې وکړو. ابوبکر خان هرکلی درته وایم یو وارې بیا په پروګرام کې. ابوبکر خان یو خو د مایک ته به لږ رانږدې شي او زما د اورېدونکو سره خپل تعارف وکړه، څوک یې، د کوم ځای، د چا پرځنې او خپل خاندان باره کې راته ووایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. کتونکو سلامونه. زه ټول نه پیژنې چې کم ملګري ما الریډي پیژني د فیسبوک طرفه، خو چونکې د دلبر راډیو ملګري چې کم زما دي هغه زما لومړنی ځل چې په دلبر راډیو رالم، نو هغې به ما نه پیژني. د هغې لپاره به زه خپل تعارف وکړم. زما نوم محمد ابوبکر بختیار خان دی، زه د ای پی ایس سټوډنټ یم. زه ای پی ایس کې زه ای پی ایس کې سبق وایم او زما والد صاحب خالد بختیار خان دی. زه د عمر زوی یم، 400 یم، د پاکستان یم او زما پاکستاني او والد صاحب وکیل دی. صحیح. او ترمه هغه بیروکریټ هم دی او یو ترې بیروکریټ دی او بل چې کوم دی بیرسټر صاحب دی او د دې یو پوره چې کوم دی نو جاگیردار خاندان سره یعنی زمیندار خاندان سره تعلق ساتي. د نیکم څه نوم ای به ډېر زیات په عمرزو دپاره هغې د مهر عمرزو دپاره ای په 400 کې ډېر زیات کارونه کړي او هغې امیر الملک خان بابا به دی خان بابا ورته په هغې باندې مشهور او د خان بابا د والد صاحب څه نوم د هغې بختیار باباجي صاحب. ابوبکر خان لکه
تعلیم او بیا د اي پی ایس سټوډنټ کنه نو د اي پی ایس سټوډنټ چې کوم دی په هغه باندې ډیر زیات بوجي ولې چې الته کې داخله څنګه ملاويږي عام وګړي ته کنه لکه یو خو د آرمي بچو ته هغه کې داخله ملاويږي یو دغه ته طریقه کار سوي د دې داخلي د پرتا کم کوشش کړو یا ټیسټ پاس کړو که شپارسو نه جی ټیسټ پاس کړی ګورې څنګه تاسو کتي شي ای پی ایس حالکه د آرمي سکول او هغه کې سیویلینز د ډیر زیاته ګراني او په دې ټایم کې خو بيخي سیویلینز به ول ځکه آرمي د ماشومان د پارچ سکولي اې د پارا لکه چې کم پیس ورکړی کیږي نو آرمي زپر دغه سکول دی نو آرمي ماشومان چې کمی نو هغه داسې وشي حالکه هغه د عمدای د پاره جوړ دي نو they don't have to give a test or something like that کنه یبه خپل ورشي خپل به ډایرکټ پاس شي نو خو چې کم د سیویلینز لپاره دي چې کم د عام خلکو لپاره دي کم د آرمي بیک گراوند سره تعلق نه ساتي ایبه ټیسټ ورکي هغه به ټیسټ ورکي او هغه کې به پاس کیږي حالکه هغه ټیسټ ډیر زیات خلک ورکي او ډیر په کم خلک چې پاس شي او ما زموږ غون لکه چې ما فیملی څوک هم ال پی ایس ته دلی ماشاءالله غونډو ټیسټ پاس کړ دي او په سکول کې سبق وایو ها او نورولم د سری تاسو سره اي پی ایس کې چې کوم واقعیا راغلی وخت کې تاسو داخله و په وې پکې کنه نه آی وخت کې نو واخو کیسه مې ډیر اوریدل زما د خپلوانو پکې سوي او داس نور کیسه مې اوریدل دي خو د اغې نه پس خو بیا داخلي سیستم ډیر سخت شوی کنه او اغې نه بعد کینټ کې لکه پوره کینټ چې کم دي کنه نو خلک به کینټ څه شي د کینټ په خبر کې مردان کې به نور ځای نو کم ځای کې نو الته کې د آرمي ځای هغه ځای ډیر زیات سکیور خو چې کله د دې واقع دا اوسوا اخی نه بعد دی سکیورټي 10 ټایم زیات کړه وای نه بعد چې اوس لکه زمزم کنه سکول ته زه نو مانم آی ډی کارت پنځه لزینو کې مان آی ډی کارت واړي نو الته کې مان چیکینګي زما د گاډي چیکینګي د هر چا کیږي نو دا هغه سکیورټي ډیر زیات کړه نه بعد اسی زما ذهن کې راځي کنه داسې خلکو سوالونه راځي چې دغه واقعیا نه پس داخلي کم شو خو زیات شوی داخلي ډېر زیات کم شوی داخلي صرف د آرمي سټوډنټس لور کې او سیویلینز خو حالکه لکه جذبې وسره زمونږ نور مضبوط شوی دا نه چې مونږ ویریدو یا او جذبې ډېر مضبوط شوی اوس خو لکه تاسو ډېر تصویران هم کتلی چې خلک پوسټونه ورکي چې مونږه ماشومان وای وخت کې اوس غټ شو سره باندې راشي کنه که داسې جذبه د زیاتیږي اوس هغه چې آرمي بچو ګوره چې تاسو زما یو خپل خدای مکه الله مکه څوک پډه جوړي زما د ملک پاکستانی پډه سوکولی نو زما زړه بنوي چې زه کس راګیر کوم وي وم زما زړه بنوي چې زه مړ کم زما پس لکه جذبه را پیدا شي زه ورزم دا کس مړ کوم دا کس په دنه به بدلا اخلم ځکه زما پاکستانی زما رور خور زما د یو صوبې نه زما د یو کلی نه زما د یو زما هغه د خپل نږدې کور والا دي نو داسې چې څوک مینو زموږ په ځل کې ولا ریونج راځي او بدله پکې راشي نو موږ جذبه زیاته شي وبکر خان زموږ د 400 ډیر ګلالي ماشومان دا سعود نه دی دا ډاکټر صاحب یو زیو دا چې موټروي ته زیو دا سعود چوک لګیدل کنه دا زه هغه ټیم کې دی لمه پاږي کې ډیر سټوري کړی وي زموږ د 400 نم پکې ډیر تلو خداوی جذبیم هغه شانتي چې کم دینو هغه مضبوط دي په کلاس کې خو هم تاسو سره به دې ټیم کې اتم جمعات کې دا سی وی چې هغه ټیم کې دغه واقعیا به لیدلې و د نظر به تیر شي و نه هغه واقع خو لکه انت ډیره روسته شي وکنه خو زما سمرګری دي هغه وی دای مشران اوریان کنه نو کیسه چې زه اوسم ورم کنه زما زړه داسې خپه شان دي او چې لکه وی زما مشري رو هغه اوس وفات شوی دی کنه نو لکه زما سمرګری چې ما سره ډیره کولو خبرې وکي کنه اسی نږدې مرګري نو هغه ماته زما رور په وجود یې باندې پتم نه لګېده کنه ډېر زیات په ګولو باندې ویشتل شوی او بیا یې د خپې نه وي د خپې یې پرې کړې وي دومره ظلمونه پې شوي او دلته زما په کور کې دومره هغه وه چغې وي چې لکه زه ایز ماشوم یو وړوکي ماشوم به چې کوم د اتو نهو کال وي لکه دې نه به ملا وړوکي نو هغه به څه پوه شي خو بیا هم په کور والې د مور او پلار په هغه کې دی پوه شو د وی زما رور وده دی زما د رور څوک را پاسوي په دې کیسه باندې ډېر زیات خپه شوم نو دا ډېر خلک هغه شوي دې سره زموږ جذبه زیاتیږي ابوبکر خان ډېر کم عمره کې بیا د صحافت پیړتا یا سوشل اکټیویسټ دې تر څنګه سوچ راغی دا بس په تعلیم اثر نه ورځي دا ماته تعلیم ته خو به زه سیکنډلی جواب درکوم تعلیم دا تاسو سوال کو دا ډېر خلک ماته وایي چې تعلیم او دا نو لکه اکثر چې بچي تعلیم کوه نو لومبه به زه لازم جرنالیزم ته زول رالم زه د خپل 400 خیبر پختونخوا خپل عمرزو خپل تنگی خپل شیرپو خپل د نور زینه دا زه سمول رالم چې بل څوک غلط کار کوي چې هغه یری
د بدن مرګه مونږ سره دلته کې فورسز کم دي 400 سره خیبر پختونخوا سره فورسز کم دي بالکل هغه مونږ بلیم کول نشو ځکه هغه بارډرز هغه بل ټایپ کیسه ده کنه نو هغه بکار دي زموږ د صحافیانو ډیر ښه کار شروع کړی دی کنه لکه دی دا مسلې حل کوي نو زه دغه مسلو حل کول یو پارت جوړېدل لکه اواز به اوچته دی خلکو زه خلکو مسلې حل کول غواړم غلط خلک ګیرول غواړم غلط خلکو د خلاف اواز اوچتول غواړم بل خبر چې تاسو وکړه چې دا خلکو تعلیم وکړه نو زه ما تعلیم پرېښې نه دی نه زه وایم چې تعلیم مه کوئ جرنالیزم یو بد چیز نه دی جرنالیزم هم دا مال دا تعلیم دی دا مال تعلیم راځي زه چې چا سره ګرځم زه نوې خبرې زده کوم تعلیم کوي زه اوس هم تعلیم کوم اتم کې چې ما دا ټایم ملو عمر څومره دی زه عمر زما 13 کال دی 13 سال او دا موږ نه تکړه او بکر خانه لکه تعلیم هم کې خو لکه سوشل اکټیویزم کې کنه لکه ابل د پولیس شهدا ټول بچول چې کم دینو اتیو پورې سلو پورې ماشومان لته گیفټونه ورکړل دا سوچ څنګه رالو دا سوچ خو زما پولیسانو سره مینه ده چې څنګه تاسو دا ما تاسو دا هغه دا خبر وکړه آرمي څنګه دا خبر کای ګډ شهیدان شوي دغه شانتي د څنګه ما تاسو به خیبر پختونخوا کې آرمي دومره نشته نو اې د لاسه زموږ پولیسان فرنٹ لاینرز دي نو هغه کې ما غوښتل چې ځایله امداد وکم بل ما وی چې لکه I'm a young journalist زه یو ځوان هغه یم کنه جرنالیست یم نو زه دې ته وایم چې هغه نور خلک مانه انسپایرډ شي او داسې پولیسان سره مینه پیدا شي آرمي سره مینه پیدا شي او نور خلکو سره داسې مینه پیدا شي او د نور خلکو جذبه زیاته شي دغه کار باندې ډېر زیات فوکس کوم چې زه خو به ماشاءالله زه مخکې ته لاړم کنه ما ځان خو زه غواړم چې زما شانتې نور ماشومان روچت شي زما شان نور خلکه زمانه مشران هم چې کمی ایم راشي پولیسانو سره آرمي سره نور د غلطو خلکو د خلاف आवाज اوچت کی او د نورو پولیسانو او د آرمي دی امداد وکړي چرته ټي وي ګوري یا ریډیو اوري یا د ته چې کومې خبرې کوي کنه نو د استاد ذهن ته چې دا کوم خدادات صلاحیت او کومې جوابونه را روان دي نو دا دله چرته وخت ورکې دله او جی زما خو چې کله خبره چې ما وکړه چې یو کس اجره پاس یا جماعت پاس نه وینو هغه مخې د نشي نو زما مشران سره چې کینم دا مشران سره به هر څوک کینی بالکل جماعت ته هم زیاتره خلک ځي نو زما کاری صاحب زما عالمان چې کم دي ای سر زه لږ ساعت لکه نرم ټایم ته اخلم زه مشران سره کینم د خبرې غور سره اخلم زما تر خبرو ته غوږ دی زما تر بیروکریټ عمر بختیار خان هغه کو تاسو ای خبره اوري دي نو لکه تاسو وایي او نو ډیر زیات هغه څه نالج دی نو هغه ماته ډیر زیات خي او زه خو چې سم زیات خبره مې زده کړې دي کنه زه به هغه د ډیډیکیشن ورکوم چې ماته دومره خولي دي چې لکه زه دومره خبره وکم خبره ته غوږ نه مکم مور پلار د تسویه زما فادر دا ډیر کم خلکو د دي کنه زه دا انسپایریشن ورکوم دا خبرم زه کول غواړم چې زه غون پلاران چې کم دي زه زما پلار ما ډیر زیات سپورټ راکړي ما ته چرته دا ونه وي چې مکه کنه سبب جوړه کی هغه تم پته چې دا کوم د ملک د خله لپاره کوم زما پلار هم د پاکستان یو حصہ د 400 یو حصہ مخکې د زغټ شم نو 400 بخ کوم ما پلار ما سره ډیر زیات سپورټ دی نو نور پلاران ته چې څنګه زما د اجمال سپورټ راکړي نو شان تاسو خپل ټول سپورټ ورکړي یا خپل سوکې د 400 زموږ د پیښور زموږ د خیبر پختونخوا زموږ د پاکستان سخوشي بالکل ابوبکر خان دا ما د مشران نوریدلی کنه چې بچو سره دوستانه جوړه کین نو تاسو ماحول د دوستانه دي پلار ته سوي زسه ډایرک خبره چی دا خبره ډیره زیاته ضروري ده خاص کر د ماشومان د برای لکه چې کم زماده زمانه وړو کې زمان لک شان غلطي نو چې کم په خبره نه پوي کنه تاسو کو فرض کر په ماشوم باندې زور ساته کنه او ماشوم باندې زور ساته کو تاسو چرته ماشوم سره ماشوم نه غلطه کې غلط کار وشي کنه کدا سه سبل څنګه غلط کار وشي نو هغه به دومره فرندلی دي هغه به یریږي چې لکه زما پلار ما دا به غوسه شي ما به اوخي نو زه نه دا خبره وته نه کوم نو داسې کو دغه کار تاسو خپل زو سره مرګرتیا داسې فرندلی شاتلی و هغه زوی براشي چې بابا دا کار شوی د نن او د دې ماته حل وخایې او د دې کار ځ سوکم دا تاسو خپل ماشومان سره فرندلی اوسه تاسو د کار حل ملو شي ما سره زما داجی فرندلی دي زو سره خپل خبرې کول شي خو لکه دام نه ويم چې هغه تاسو سره بيخي د مرګر والا فرندلی شي دومره شي چې تاسو ته کولو خبره کولی شي خبرو هغه يروي ما چې خبر تاسو ته نشي کولی دومره خبره زبردست او مرکه مو جی
مور بیبي مام زما ډیر زیات خوښي او ګوري دي چرته ستا ویډیو 10 لاک او 15 لاک او 20 لاک ته یو ویډیو رسی کنه زما هغه ډیر زیات هغه شي ته چې یو کس وی چې وګوره تاسو زوی داسې شو لکه تاسو سنداسې مخکې لاړې دومره ویوز رال بل د تاسو مینا ډیر زیات ماته انسپایریشن راکې نو هغه ډیر زیات خوشاله شي ماته چې وګوره ماته هغه ډیر زیات اسلامically هغه ما سپورټ کوي کنه که داسې زما مدر ډیره she's a good woman کنه نو ډیر اسلامically ډیر خدای علم وسره شته نو غینم زه ډیر خبرې زده کوم او غم ما سره پریپریشن کوي زما د هغه د لپاره میډیا د لپاره چې په خبرې وکړم ما اته مخکې تا پیج جوړ کړی دی ابوبکر بختیار خان په نوم دی کنه راسي نن مې کتنو دیال سو نو وختونه لکه ګور اته کې دغه دی کنه نو بیا هم دې کتونکو ته وای لکه خوشحاليږي چې خلک دې لایکي دا زه ډیر زیات خوشحالېږم چې تاسو مال دا دومره مینا کوي زما زړه انسپایر شي زه ډیر زیات خوشاله شم دا هر څه چې تاسو مال کوي تاسو مینه د ډیر زیات خوشاله بل تاسو پته کنه نیگیټیویټي ډیر زیات ده نو دا سوال به مې کو ابوبکر خان خو چرته څوک د کنزلو کی رد بد وي نن سبا خو نه هغه زه عوام ته خبر کوم غواړم کنه چې ګوره زه تاسو په اسلام په جون کې خپه نشم ماته یو کس وختي وی چې ابوبکر خان وی په بسم الله لکه ته تیز وې نو الله دې توفیق راکړي چې زه نور خو وایم څه خلکو راته وی چې کوشش کوه چې سلو خبرې کې نو زه کوشش کوم لکه غلطي زه په ایروس خو نشم سمولې خو زه به کوشش کوم چې رو تاسو خبرو منم بل چې کس وی روک شو دا نو هغه اصل لګیا دي او تاسو ته وایم تاسو ماته زما کو په انټرویو کې زما په خبرو کې کو تاسو ته څه بد لګیدلی نو هغه ماته وایي نو هغه د باندې به کارو کوم خو وشم بل تاسو د پیش خبرو کړل دا تاسو مینه ده او زه یو ځل بیا وایم تاسو زما ابوبکر بختیار خان یوټیوب هم دی فیسبوک هم دی د چینل مې جوړ کړ دی ایمان زما سره ویډیوز هم دي نو هغه پیج تاسو وګوره فالو هم کوي فیسبوک پیج دی 1300 فالوورز دي او هغه تاسو وګوره نو سیاسي باسم کوي کنه کله کله سیاسي دی دغه سیاست هم د په سوشل میډیا باندې دا سیاسي جراسی هم دي سب بیا هغه سره سم محسوسه زين تر سرازي کنه اګنور کې بس لکه ډیر خلک یې مړ ځانې سم مشروع جوړ کړی دی او ډیر پکې لا کنځلي مو کی دا ماته په دې ډي پی او ډي اس پی دا وی چې لکه وګوره ماشوم ناشته کنه دا څنګه هغه شو نو په کار دی د دې بجای تاسو خوشاله شئ زموږ ینګ جنریشن دومره تکړه شو چې خواته د ډي پی او سره ناشته ډي پی او سره ناشته هغه سوالونه تاسو کوي په دې بجای تاسو وایي چې مړه شي ماشوم ناشته په تاسو خوشاله شئ تاسو د پاکستان یو ماشوم ستاسو د خیبر پختونخوا یو ماشوم ستاسو د 400 یو ماشوم ستاسو د عمرزو یو ماشوم هغه نه اس ایچ او اس پی انویسټیګیشن تاسو نور خلکو سره انټرویوګان کې ډي سي ای سی ای ډي سي دې خلکو سره انټرویوګان کې پکاره تاسو خوشاله شئ تاسو ینګ جنریشن دومره مخکې رالي او دومره غټ خلکو سره انټرویوګان کوي د ټولو خلکو سره انټرویو کړی دي ما کتلی لکه دا ډېر غټ دغه دی دا څه ابوبکر خان لکه پروګرام ته داسې نیمه غنټه پاتې و یعنی 4:30 بجې وی کنه او تاسو له ما دعوت درک لکه هم سراتل دی مایک ته ډېر غټ خلک خبرې نشي کولی سیاسيان خلک دلته ګونګیان شي بیا خنګ شي چپ شي نو اس زین کې سراله چې زبن دا الله پاک ډېر زیاته شکریا دا کوم چې ایمال دومره توفیق راکوزه په دې مایک باندې خبرې وکم دا ماشاءالله ډېر غټ مقام دی چې په دې دلبر رادیو باندې ناس نه په دې مایک باندې خبره کوم سٹارټینګ کې زلک شاندې ایم کېټ زبا نروسوم خو ما چې هغه وای ربي شالي صدري ويسر لي امري ولا عقدة من لساني يفقهوا قولي دا دعا موسی علی السلام ویل وکنه هغه چې کله به ډېر خلکو د مخامخ به خبرې کولی ای به خلین خلیدا او هغه به لکه خلیدل په خبرو کې نو ربي شالي صدري ويسر لي امري کولی دا بوته الله تعالی او توش دا وای بیا به تاسو نه خلې چې کله به دي دا دعا وې د دې دا جواب نه خلې د دې به روانه خبرې کولې شوې چې کلم دا دعا وې تاسو ته تاسو کله سپیچ کوي غټ خلکو د مخامخ وای کینه یا خبرې کوي تاسو یریږه ربي شالي صدري خان عمرزه او بکر بختیار خان عمرزه دی وخت کور کې تا ګوري کور کې د ټول ګوري او زفر ته ویلډن وېما شاباسي درته کومه زما توقعاتو نه دي ډېر زبردست خبرې یعنی زما په ریډیو باندې د ماشومان سره زمين انټرویو شوی دي 400 کې د الله کی چې داسې نور ابوبکر خان را پیدا شي ابوبکر خان سکول کې هم په سټیج می چې تقریر مخري کې کنه او جی سکول کې ګوره زما او د دې نه پس کلاس پیلو ته داسې سوي چې زما ماشاءالله ډېر زیات زما ګوره چې کله زه ډېر هغه شم خوشاله پېښم کنه مې راشي
स्पीचेस के लिए बच्चे चाहिए का ना زما خو نشي ابو بکر چلے جا ابو بکر نو دې نو چې زه یو ډېر لکه پوهېږم په سپیچز کې ښیم نو زه ډېره خوشحاله شم چې زما غوڼ ملګري وي ابو بکر چلے جاو نو دې ته ماته زما ملګري ماته ډېر زیات سپورټ راکړي او زه پرې ډېر زیات خوشحاله شم دا ملګري ماته یو بکر چې سپیچز کله نوم راشي زما نوم به پکې مخامخ راځي چې کله د څه اډیشن څه شي نه هوسټینګ څه خبرې کوم تاسو انټرویو کړی وګوره کوم ته ډېره سخته وه ماته زما لومبه انټرویو چې وه نو هغه ډي پی او سول خالد صاحب سره وه که نه نو هغې چې سره وه هغه زما لومبی داسې دا هغې نه پهلې ما ای ډي سي صاحب سره هم کړی وه که نه خو هغې سره ما سره زما داجي والد صاحب را سره نور را سره زما د مخامخ لږ شانتې خبرې وکړې داسې زه سره یې سره لږ شانتې عادت شوم که زما سره ملګرتیا زما سره فرینډلي شوم د دې د وجې هغه ما انټرویو بیا ما الله پاک راله توفیق راکړو هغه ما ښه تېر شو هغې ویډیو کې زه ډېر زیات نروس وم اینه بعد ماشاءالله بیا ما انټرویوګانې ښه کړي دي تا خو لا صحافت هم نه وکړه دونه څه نه خبر هم نه وې که نه لکه ډي پي او ته ما ته داسې پته ولګه ډي پي او ته وایي چې کرسۍ نه راپاس او دې خوا کښېنه که نه لکه سهیل خالد خان خو ډېر د ټاپ نن سبا ډي آی جي دی که نه نو لکه دغه خبره دوباره وکړه چې ډومبنۍ کې د سره والدینو که نه دلته نېټ مونږ سره لږ کمزوری دی نو کله کله دا نېټ ښه جي څنګه ما ووې دا سټارټینګ دا چې ما لومبی تاسو تپوس کړو چې نروس کم یو کې وم که نه زه لومبی ټول زیات نروس په ډي پی او سهیل خالد صاحب سره وم که نه اینه پهلې ما ای ډي سي صاحب سره زما لومبی انټرویو کړې وه خو هغې کې زه نروس ځکه نوم ځکه هغې سره کې زما والد صاحب ما سره و خالد بختیار خان چې کوم لایر دي هغې ما سره و زما میډیا ملګري و ما سره غونډ نو هغه زه ما وکړه کانفیډنټلي ما وکړه په دې دویمې انټرویو کې ما چې ډي پي او سهیل خالد صاحب سره کړې وه چې کوم ډي پي او د غټ رینکینګ دی یو غټ سړی دی نو هغه سره چې کوم ما کوله نو هغې کې به زه ډېر زیات نروس وم ځکه هغې کې ما سره زما والد صاحب نو خو بیا ډي پي او سهیل خالد صاحب یو ډېر نر سړی و هغې ما سره ځان لومبی فرینډلي کو ما سره لږ ماحول انوایرمنټ یې را سره لږ شان زما کمفرټیبل کړم چې زه کمفرټیبل شم او بهرحال بیا هغې انټرویو ښه لاړه ابوبکر خان غصه په څه درځي کله کله داسې بدل شي ما اورېدلي دي که نه لکه یکدم بدل شي هغه خپل نږدې ملګري هم داسې بیا اګنور کې نو هسې په دې دا زما اړه کې سوال و چې ما یې دا به زه تا سره کوم مالا داسې خو نارملي لکه غصه را نه شي که نه ځکه زه په دې خفه شم زه خفه دې لفظونه شم چې لکه اټینشن هغه څوک خلکه اګنور کړي که نه ما نو به بیا زه وایم چې if they ignore me که نه بیا why should I هغه خو بیا راته په زړه کې سوچ راشي چې نه ابوبکر you have to do it که نه چې لکه تم ښه شه تم ښه اوسېږه نو ابوبکر خان لکه زه ستاسو هسې علم کې راولم دا صحافت یا سوشل اکټیویسټي یا سوشل ورکري دا ډېره غټه سټیم نه غواړي که نه دې کې ورته رنګ خبرې کېږي څنګه چې ما تا ته په سوشل میډیا باندې وسوي خلک به هغوی هسې ناست دي دې ته نه ګوري چې ده ووایي څه یا پې پیږي نه یا ستا په اردو نه پیږي یا په انګلیش نه پیږي لکه تا هغه امریکې نه چې کومه جینۍ راغلې وه نو تا انټرویو چې کومه ده په ټاپ تلې ده په انګلیش کې دې ورسره کړې وه ډېر خلک چې کوم دی نو کنځلې وکړي که نه موږ ضرور ګڼلی چې زه ابوبکر خان ریډیو ته وغواړم هغه سره پروګرام وکړم نو لکه دا په اعصابو باندې مضبوطیا غواړي چونکې تاسو 14 کاله عمر څه شی دی که نه خو هسې دا ستاسو نو راتلونکي وخت کې به دغه غلطۍ به وباسې که نه کم یو غلطي ده لکه دغه غلطي که نه چې یاره اګنور مې کړي یا دغه یو د چا موډ ټیک نه دی که نه تا سره ما لاس میلاونه کړو یا یو افسر د سره لاس میلاونه کړو یا په یو افسر باندې رش دی او تا هغه دفتر ته لاړې او ته وایې چې یاره د افسر خو ما ته توجه دا غلطیه ما کې شته ځکه زه لکه ما دومره ټایم نه تېر کړی که نه زه به دا نه وایم چې ما کې نشته زه لکه د نورو خلکو شانتې به نه یم که نه چې لکه نه زه خو دا غلطي نه کوم او دا ما کې نشته او دا ته هسې خبرې کوې که نه تاسو ته به صفا خبرې وکړم اسلام په زړه کې راځي زه به دا چل ځان وباسم زه کې به ځان کې هغه را پیدا کوم چې لکه ته هر چا سره اوسه که نه حالکې هغه وړوکې د ټول نه غټ کس ولیني ته به ورسره سم اوسې که نه ځکه صحافت لکه داسې چیز دی ته به ډاون ټو ارت اوسې که نه نو لاندې به اوسې که نه کله کله هغه خلک تا لږ هغه کې که نه نو تنګ دي کي نو هغې د وجې ته لږ شان تنګ شي خو نه صحافت تاسو څنګه ووایې چې سټم نه پکاره ده نو هغه سټم نه به ځاله جوړم او هر چا ته به لکه هیپي اوسېږم هر چا سره به هر شیز به خوشحالی سره کوم لکه ابوبکر خان دې نه پس په تا ټي وي والام غواړي تا هم نو مختلف انټرویو دغه کوي هر سړی چیلنج کوي انټرویو ته تیار یې په کومه ژبه کې هم نه کوي بالکل چې هغې ما نه سم سوال وکړي سم دا سوال نه ستا ژوند باره کې ستا دغه باره کې که نه زه ورته تیار یم زه به سوال د هغه کول نه کله مغه نه کوم خو چې انټل اینډ انلس
د صحافت رولز هغه ته پته کنه لکه یو اوس خو لکه زه تاسو ته خبر کوم چې هر چاته هر څوک په کیمرې روچته کی او هغه به ویډیو جوړو کی خو هغه به خبر نه چې صحافت څه ته وي صحافت څه شي د بس سمانه خبره کې سنه نو دا خبر نه زبا آی کسلا هر چا سره خبر تیاریم خو کو صحافت رولز ته پته چې هغه په سړیتوب باندې لکه خپل پويږي چې بل کس ته بس څنګه بیهیویر کوي زبردست هډیر خلک اسې سوشل میډیا خو به ګوري کنه په سوشل میډیا باندې اکثر داسې خلک وي چې تا ډیر غټ غټ وي کنه او هغه په کوم انداز کې چې خبرې کوي نو چرته محسوسه کړی دا لکه چې کومې خبرې کوي کنه کنزلم کوي او چغې سوري او یا سوال داسې انداز کې وکي ذات پات چیړل کیږي نو هغه د پاره زبر سی ریاکشن ورکوم ها نو زه خو به هغه سوال کو دی زبر خندا سره جواب ورکم کنه څه خبره نشته هغه به زه لګیا دی شي میډیا دا د لګیاو شي زبا بارکینګ ډاګز سیل دم بایټ سپیه ته غپېګا کاروان ته تیریګا زموږ کار لکه کاروان دی هغه به لګیای موږ به تیریګو نو خلک سم وي زبا په ایسات سم جواب ورکوم او الته کې بعد کې سم جواب ورکوم کو بیا هغه نور لکه غلط انفارمیشن ورکی زه به کریکټ کم بل زه به ځان کې داسې نقص نه پیدا کوم زه به ځان کې داسې غلطي نه پیدا کوم چې یو بل کس راشي چې ما ته غلط سوالانو کی او هغه نقص چې ما کی نو بیا خو هغه به معنا ای پورې غلط سوال نشي کول څومره پورې ما کې هغه نقص ني کو نقص ني کنه هغه بیا مانو کې زه به هغه بیا کریکټ کم چې دا غلطي دا سودا دروغ وای او دا په دې کې ما کې دا کار نشته ټارګټ هم څه دی فیوچر کې څه فیوچر کې زویم چې دا 400 د خیبر پختونخوا د خپل ملک ډیر زیات حکم او زه لکه څنګه زه نور انسپایریشن موټیویشنل سپیکر شم خلکا اسلامیک ټیچینګ خلکو ته ورکم چې خلکا زمانہ فائدہ والی کدا خبرې ز کوم دینم خلکا فائدہ اخلي س ذکلا ما س کلمې وي اخر ګماني ذکلا ما س خبر سټایل کې انداز کې خبرې وکړي هغه زمانہ خلکو ذکلا دا څه بز کوشش کوم چې اسلام ټیچینګ خلکو ته وخم اب زما د دینی او دنیاوی ټول فائدې اخرت کې هم راته فائدې دنیا کې هم راته فائدې زه غواړم چې خلکو ته اسلام طریقې ډیر زیات مخکې وترم او غم په دنیاوی شینو کې اسلام راولم کنه تاسو د دنیاوی شینه اسلام دلیل سره او ته برابر کم خو بکر خان لکه اوس ته تاسو چې کوم رشتہ ده کنه نو ډیر غټ خلک دي پکې بیوروکریټ هم دي څنګه دي په ډیرو جرو کې ټوپکی می نشي می د دې خپل خاندان باره کې لکه دې سم کمی نشته نو د دې باره کې اسې پغریه محسوسه او د دې باره کې اسې سوي شکر الحمدلله نن سبا په 400 کې هغه پښتنو خلکو ته کور ته لاړ شي چا پلاران نکه خخ شړیو خخ خلکو نن دا یو جری وګوره غونډو نشونه تکي نو غونډو نه تماشونه ډکی دي په دې منځ ډیر زیات خپشم خو زه ډیر فخر سره ویل شم زما د پلار زما د تر اجرا د 400 کې په خیبر پختونخوا کې یا په خیبر پختونخوا کې بم پاک اجري ټولنا دې کې لکه یو کس ما خپل مشرانو خبره یو کس تاسو دا مثال درکول شم یو کس دلته کې زموږ د خانه ته اجري ته یو هغه سر راشي کنه هنر سره واپس زی هغه بل لس هنرون سره زی سل هنرون سره بزی واپس بدل خالی نه زی د خانه کې چې د اجري کې چې سو کم راغلی سنه شي د کړ دي بیکار نه دی راغلی سنه شي ګټه کړل خاص کله به داسې خواهشات راځي کنه پیسو غو څه کمی نشته یا د سہولیاتو څه کمی نشته چې دا وی کنه او ته چې با کم پیډ کې رااله نو دا پیډ خو ټول ټینشن دی ټینشن خو دې کنه خو لکه چې ته یو غټ سټپ اخلي ته ملک سمه ته صوبه سمه نو خو ټینشن هم ای کنه ټینشن خو به ته اخکه پاتې کې ساتي به هغه ټینشن اسې وکړ خاصه کور کې لکه خیراتونه روجي داسې دا هر وخت دا لیول کور کې خو په دې باس مباحثه کیږي بس هر وخت دا یو سیستم رواني روجي پکې او جی زمونږ خو هر جمعې په شپې زمونږ روجي کنه هر چاله ورکو کنه دکاندارانو لغریب خلکو لا روجو ذکر دی کوس په خلک وی چې غټي روجو د 400 دا ډېر مشهور دي کنه دا الحمدلله راتلونکي روجه کې خو ژوندیو نو بیا به روجو تقسیمو یو تاسو به وړه ان شاء الله نو دغه یو سیستم کنه او یو تنه یو روجه نه قضا کیږي روجه زما اغه نه زما باندې بالغ لانوم کنم چې ما به غونډې روجي نیسه اکثر برانا یو روجه دو روجه کزا شو نور برانا کزا کړي هغه هم ال طبيعت په خرابو کنه او زما وړو کې رور چې هغه لا د
وو کو دا تو کالو بای ها. نو هغه روجي نیسی کنه ها. پنځه روجي هغه نیسی ها. دا نه ویم چې لکه تاسو باندې فرض دي کنه خو لکه ښه خبر د تیارې پکار دی ها. نو زه لکه د نورو خلکو ته زه دا لیسن هم هدایت هم ورکوم ها. لکه تاسو په دومره غټ عمر کې روجي نه نیسئ کنه که قضا کوي پرېږدئ کنه ها. او بیا وایي چې تبه مې د هلک ایم نه کنه ها. که تاسو ډېر خلک د سګرټ د لاسه ها. روجي اخوا کوي ها. نو لکه دا ډېره عجیبه خبره ده ته وایې چې سګرټ ته خپله څکې سرګټ له نصار او لدی بیا ته خپله څکې ها. او بیا وایې چې زه روژه نیسم ځکه زه سګرټ څکم زما سګرټ ته طبیعت خرابېږي ها. نو سګرټ پرېږده ته روژې لپاره سګرټ نشي پرېښودی عجیبه شانتې خبره ده زما وړوکی رور چې کوم د اووه اتو کالو دی ها. هغه یې نیسلی شي لکه بیا ته یې ولې نشي نیسلی ها. سګرټ پرېږده که نه سهار نه واله ماښامې پورې پرېږده که نه ها. روژه ده اسی وکر خانه سي پرسنل سوال زم د خانه یو حصے مده غزه کیم کنه نو د سوق د ډېر ګران دي ما ته کور کې خو ما ته غون ډېر زیات ګران دي ها. تاسو څه کې وایې ورونه دي کنه کله محمد علي خان راشي یا اسد الله خان راشي نو ته وی غیلم مقاور کنه نو لکه هغه شان دا صلاحیت خور چا کې نه دي کنه زما روریانم زما ډېر زیات لکه او محمد علي خان ته ډېر هغه ډېر غوري استاد دی هم چې په کوم انداز زما مشري رور هغه زما لپاره یو لیسن دی ګوره چې زه تاسو ته وړوکو دپاره یو هغه در کوم که نه چې د خپل مشرانو خبره منې ولې ځکه زما سوچ زما د مشري رور نه 2 کاله وروسته دی څنګه چې زه یو شیز کوم نو د هغه زما د مخکې ته سوچ کوي او وایي چې مخکې ته به څه کانسیکوینسز کېږي زه خو به د حساب سوچ وکړم نو د هغه مشرانو خبر منې ځکه هغې تاسو نه 10 کاله 20 کاله مخکې ته سوچي نو یې پوهېږي ستا مخکې دپاره څه ښه دي خو تاسو د مشرانو خبره شروع کړه چې کم تاسو ته سمه خبره کوي نو تاسو به ډېر زیات کامیاب شئ څه ټیم سکول ته ځئ څه ټیم راځئ په هغه وخت تاسو څه ټیم زما خو په دې سکول کې ډېر زیات بیزي یم که نه لا پکې اګزامز راشي سهارې 3 بجې راپاسم 5 بجې لکه سامان هر څه لکه تیار شو که نه غون 3 روریان یو خور که نه نو غون تیار شو او بیا لاړ شو وځو سکول ته نو بیا 7 o'clock ته ورسو پېښور ته دلته نه موږ وبرځو نه پېښور ته ځو هر ورځ که نه ورسو بیا چې 1:50 چوټي کېږي بیا 3 بجو تقریبا را رسېدلي یو نو یو ګنټې آرام وکم او بیا لاړ شم مدرسې کې بیا زه 6:30 واپس راځم اینه بعد زه هوم ورک وکم او بیا دغه بس هغه شم کار مې لاړ شي خو زه چې کله ماته دا فارغ ټایم زه تاسو وایئ چې میډیا که نه دا هلی شي چې کله مدرسې چوټي جمعې پر ورځ د مدرسې چوټي خالي اتوار باندې زما د سکول چوټي دغه ټایم کې زه لږ ټایم رو باسم کله په سکول ډیز کې زه لږ ټایم رو باسم او تاسو ته میډیا کې لږ خبرې وکړم او چکر مکر وهې چېرته که نه چکر مخر او جي وخو خپل پټو کې خپل ځایونو نو داسې کالام ته داسې مري ته داسې ابټاباد ته خانسپور ته داسې وځو انشاءالله کېدی شي ابټاباد ته هم لاړ شو یو ځای به لاړ شو که تاسو وایئ که نه انشاءالله دا جي دې موږ نه بوځي کې نه هغه هم خو ته ګیله ده بس نه بوځي وخت سر ته رسي ګران اورېدونکو ما وی زه به ابوبکر خان سر نن په ګرانۍ خبرې کوم خو ان شاء الله خو ژوندو بلې هفتې له به خبرې کو زما هم دومره توقع نه وه چې د ابوبکر خان ما وایي چې زه دې خبرو ته پرېږدم او زه اورم او هغه وی زه حقیقت درته وایم دا ګینې زما پروډوسران او ټول رډو والا خیران دي نو ما ځکه وخت د دې نه مخکې چې کوم دی نو ابراهیم بیگ صاحب لا ورکه چې ما یې زه د اخیرې نه نیمه ګنټه چې کوم دی ابوبکر سره خبرې وکړم چې ما سره څومره بحث کودي شي او بیا چې کوم دی نو په ګرانۍ خبرې وکړم ګرانۍ ته جوړ نه شو زما اوس هم سوالونه ډېر پاتې شو تلو کې به څه پیغام ورکوي وخت سره تلو کې زه همدغه پیغام ورکول غواړم چې خپلې حجرې اوس هم سمې دي الله پاک ولې حکمت ورکړ دی هغه حجرو خیال وساتئ د مشرانو سره کېږئ مشرانو خبره منئ او د خپل مور او پلار او د خپلوانو چې کوم تاسو له علم درکوي نو هغې خبره ومنئ اوس خو به تاسو ته لګي که نه چې دا خبرې هسې لکه دا څه لګیا دی که نه دا خو هسې تاسو به اوس ستړي شئ تاسو به اوس تنګ شئ همزاتو شیطان تاسو به اوس تنګوي به هم که نه چې لکه دا خو هسې هغه دی خو نه ستاسو فیوچر دپاره دا به کار کوي زما مثال والی د بل چا مثال والی غون چې کم دي که نه نو ای په شاته مور او پلار یا تره داسې خلکه ولاړ دي زما په شاته مور پلار او تره زما غونډ ولاړ دي ای د وجې زه دې مقام ته کړو رسېدم ای د وجې داسې رالم نو تاسو هم د خپل مشرانو خبره منئ او مشران چې څه ته وي هغه منئ او انشاءالله تاسو به مخکې لاړ شئ ډېره زیاته مننه کوم ګران اورېدونکو دا ابوبکر بختیار خان
الله ګوادي 4:30 بجې مې دته د دې پروګرام ویلی چې مال بنن ټیم راکې پروګرام لبرازي زما بالکل دونه توقعات نو چې هغه ما سر دومره خبرې کوي نه تیاری کړې و نه وی چې رمانه به کم سوال کې پټی ټاپک راغلی چې مو تاو په ګرانه خبرې کوخه او د ګرانه نه علاوه چې کم دی هغه په نور څه چې خبرې وکړي نو هغه د هغې نه ډېر ښه وي ځکه چې دا د هغه والدینو لپاره یو تربیه شوه او هغه ماشومان چې هغې کې دا صلاحیت شته دا ټیلنټ شته هغه ابوبکر خان بالکل جوړېدی شي راځئ روزې دغه شانتې او د دلبر ریډیو دروازې ورته کولوري چې کله هم دې پروګرام له راځئ بل له راځئ بل له راځئ تاسو له دا کوي انشاءالله خو ژوندو بلې خفتې له به بیا ملاویږو دغه شعر ویم چې پرې کړې ښه ده دغه جبه په چاړه د قصاب حق خبره چې د زور مخکې کولی نشي حق وایه د حق ملګرتیا کې جهاد پاغلم په دغه شعر سره چې ګوتې قلم کومې قلم شي تور ته به تور سپین ته به سپین لیکمه د لوی الله په امان